نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم زمان قابل قدر مسلمان دی دنیا کے کامیاب انسان آگے سسوک سے آخرت تیریون کی آخرت دوپارا خپل کوشش وکي او دغه دنیا سکون ژوند دی دغه ځان دوپارا یو قسم غنیمت نو دغه انسان اللہ جل جلالہ قرآن کی فرمی سے دغه انسان چشدی کامیاب د دې انسان اللہ جل جلالہ قرآن کی قدردانی ہم کری اللہ فرمی ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا کوم یو انسان هم څه آخرت اراده لري او دغه دپاره خپل کوشش کوي سعی کوي محنت کوي الله جل جلاله د دې کوشش دا به قبول کړي او هغه دنیا کې ورته یو قسم ښایسته ژوند ورته الله جل جلاله نو دی آیات نه دغه معلومه شوه که چېرې په دې دنیا کې یو کس آخرت دپاره کوشش کوي نو الله جل جلاله دغه کوشش الله ته ډېر زیات محبوب دی دغه شان یو بل آیات کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله فرمایي سعید ایمان خوندانو ویریږئ الله جل جلاله نه او پکار دې تاسو دنیا کې آخرت دپاره څه ولېږئ آخرت دپاره تیاری وکړئ دغه سکون قیامت ورځ باندې روانه دی دې دپاره تاسو خپله تیاری وکړئ بیا الله جل جلاله فرمایي واتقوا الله ویریږئ الله جل جلاله ان الله خبیر بما تعملون اوس دې آیات کې علماو لیکلي دي الله جل جلاله د آخرت تیاری یو بلیغ انداز کې حکم کړی دی اے زما بندگانو تاسو د آخرت دپاره تیاری وکړئ لکه څرنګې سبا ورځ یقیني دی سبا به خامخا رسي دغه شان قیامت ورځ هم دغه یقیني دی قیامت به خامخا راځي نو دې آیات کې الله جل جلاله لغد تفسیری قیامت سره وکړه لکه څرنګه سبا
دغه یقیني طور باندې راځي دغه شان قیامت هم یقیني طور باندې دغه مسلمانانو بلکې ټول باندې خامخا راځي. اوس عزیزانو مسلمانانو قیامت دا په اصل کې دوه قسمه باندې یو قیامت صغرا دی او یو قیامت کبرا. قیامت صغرا هغه ته ویلی شي چې یو انسان د دې دنیا نه سترګې پټې کړي عالم برزخ ته لاړ شي نو دې باندې گویا قیامت قایم شي. ځکه څو روایت کې راغلي دي من مات فقد قامت قیامته څوک څه هم مړ شو گویا دې باندې قیامت چې شو قایم شو. نو کوم یو انسان هم د دې دنیا نه لاړو دې باندې قیامت چې شو قایم شو. او یو دی قیامت کبرا. قیامت کبرا هغه ته ویلی شي سپمون کې سکون مشهور تعبیر ورنه اخلو چې د ټولو خلق به د خپلو قبرونو نه پاڅېږي او حساب کتاب شروع شي. نو دغه دی قیامت کبرا. نو قیامت په دوه قسمه باندې شو یو قیامت صغرا شو او بل قیامت کبرا شو. زما عزتمند مسلمانانو دغه ژوند دغه ځان دپاره غنیمت ګڼل پکار. سړی دغه ژوند ځان دپاره یو قسم مکا وګوري غنیمت وګڼي چې د دې د ژوند نه ځان غفلت نه کړي. په یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته دغه دعا وکړه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاكرم النصارى والمهاجرين. اے الله د کوم اخرت ژوند دی دغه صحابو ته ورکې او اکرام وکړي نصارا او مهاجرین ان دوی ته مغفرت وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دنیا د عیش او عشرت ولا نه ګرځوي بلکې یو قسم غنیمت ګڼلی دی او حکم یې کړی دی چې دغه دنیا چې دی دغه غنیمت. دغه شان زما عزتمند مسلمانانو یو مشهور حدیث دی تاسو کې به ځین څه ډېرو اورېدلی هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څه پنځه شیان دغه تاسو غنیمت وګڼئ. هغه کې اول نمبر باندې دی دغه ځوانۍ دغه غنیمت وګڼئ بوډاتوب نه مخکې څه کومه ځوانۍ در باندې راغلې ده دغه ځان دپاره غنیمت وګڼئ. دې کې څه وکړه ځان دپاره داسې نه وي چې تا باندې بیا بوډاتوب حالات راشي بیا به هغه عبادات ته ونه کړې چې کوم عبادات تا په ځوانۍ کې کوم هغه کارونه هغه خدمات به ته بیا ونه کړې چې کوم کارونه تا په ځوانۍ کې کوم. نو اول نمبر باندې دغه ځوانۍ د خپل غنیمت تاسو وګورئ. دویم نمبر باندې دی صحت. صحت هم دا تاسو غنیمت وګڼئ بیمارۍ نه مخکې تو صحتمند یې صحیح سالم یې هر یو شیز کولی شي تا ته پکار د هغه دی چې دغه صحت دغه ته ځان دپاره غنیمت وګڼئ. وخت ضایع نه کړي د کوم صحت توب دی دغه درنه انداسې پاتې نه شي.
بیا که یو پورې مرض در باندې راغلو بیا به ارمانونه کوي کاش کې زه صحتمند وم ما به ډېر څه کړي وو خو زه صحتمند وم دریم نمبر باندې دی د دغه دی سملدرۍ دا هم تاسو غنیمت وګڼئ د غریتوب نه مخکې فقر نه مخکې ته سملدای تا ته الله جل جلاله مال او دولت درکړی دغه مال او دولت په مساکین غربا فقرا دغه شان په نیکو ځایونو کې دغه صرف دغه مالدارۍ ته نه لاړه مال او دولت ته نه لاړو بیا به ارمانونه کوي مخکې ما سره پیسې ډېرې وي کاش کې بیا پیسې راباندې راشي بیا به درته الله جل جلاله مالدارۍ درنکړي نو دغه مالدارۍ هم تاسو غنیمت وګڼئ څلورم نمبر باندې دغه دی مشغولتیا نه مخکې فراغت تاسو غنیمت وګڼئ ته څه فارغ یې ته کار کې کور کې څه مصروفیات نشته فارغ یې دغه فارغ ټیم ته ځان دپاره غنیمت وګڼئ دې کې ځان ته داسې ځان دپاره څه وکړه څه بعد کې ته ورباندې بیا خیمان نه وي انداسې وخت مه ضایع کوه څه وخت درنه ضایع کېږي بیا څه کله ته مصروف شي بیا به ته ارمانونه کوي څه کوم فارغ ټیم ما ضایع کړی دی کاش کې هغه ټیم ما ضایع کړی و بیا به در باندې وخت تېر شي پنځم نمبر باندې دی مرګ نه مخکې دغه ژوند غنیمت ګڼه دغه څه کوم ژوند الله جل جلاله تا ته درکړی دغه ژوند ته ځان دپاره غنیمت وګڼه چې یو پورې سترګې دې پټې شي د دې دنیا نه لاړې بیا به ارمانونه کوي کاش کې ما ته 15 منټه ژوند هم راشي دا د ما دپاره کافي دی الله جل جلاله ته 2 رکعته صرف نفل وکړه خو بیا به درته وخت نه میلیږي اوس دغه ژوند الله جل جلاله مونږ ته راکړی دی دغه ژوند غنیمت ګڼل پکار دي کې ضایعتوب نه پکار دی هغه ژوند د چې شي مکمل ځای شي نو دغه 15 خبرونه مخکې دغه غنیمت ګڼل پکار دي یو بل ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صدوا داسې نعمتونه دي چې دې ډېر خلک دغه مبتلا دي دغه 2 نعمتونه ضایع کوي د 2 نعمتونو قدرداني نه کوي دغه ضایع کوي غکه اول نمبر باندې دی صحت ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې سخت تاکید کړی سکم صحت تاسو ته الله جل جلاله درکړی دغه صحت کې تاسو الله جل جلاله یاد کړئ او دا صحت ځان دپاره غنیمت وګڼئ بیا که یو پرې ته بیمار شي بیمارۍ در باندې راغله بیا به ارمانونه کوي کاش کې هغه صحت بیا راشي زه به دا وکړم بیا به تا ته الله جل جلاله صحت نه درکوي دغه شان عزیزانو کله اسپتالونو ته هم چکر لګول پکار دي داسې څومره هم بیماران دي دوی لیدل پکار دي چې دغه خلک سړی وګوري چې دوی ارمانونه کوي چې کاش کې الله جل جلاله موږ ته صحت مغو سره صحت نشته دې د وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صحت دې کې ډېر خلق دغه صحت دغه عظیم نعمت دی دغه څه شی کوي دغه ځای دویم نمبر باندې کوم نعمت الله جل جلاله په تا باندې کړی دی هغه دی یو سړی فارغ وي څه کار یې نه وي انداسې وخت ضایع کوي
نو دغه فراغت هم ځان دپاره غنیمت ګڼل پکار دې فراغت کې خپل وخت قدرداني پکار دی سړی قدر وکړي د دې وخت خپل وخت قیمتي کړي او دا خبره یاد وساتئ چا څه هم وخت قیمتي کړی دی وخت نه وخت ویلی دی مستقبل کې وخت اندې کس بیا قدر کړی ته اوس وخت قدر وکړه وخت ضایع کوه ما مستقبل کې اندغه وخت بیا ستا قدر کوي ولې وخت تا قدر کړه که ته وخت قدر ونه کړې مستقبل کې به بیا وخت ستا قدر نه کوي ډګرې به بیا خورې تکلیفونه به بیا ځان باندې راوړي وجه دغه وي ستا وخت ضایع کړی وي او وخت قدر د نه کوي زما عزتمنو مسلمانانو دغه دوه عظیم نعمتونه دي دغه افسوس دا دی ډېر خلک دغه نعمتونه دا چې شی کوي دا راځي یو دی صحت بل دی فارغت زما عزتمنو مسلمانانو په تېر شوي زمانه کې یو بادشاه دغه یو ښار جوړ کړو او په ښار کې یو ښایسته کور یې جوړ کړو سمغه باندې ډېر زیاته خرچه یې وکړه ډېرې پیسې ورباندې ولګولې بیا یې د خلکو ته دعوت یې ورکړو څه څومره هم خلک دي دغه راشي دغه کور هم وګوري او زما دعوت هم کوي او دې سره سره د کور نه بار څه خادمان هم ودرولو هغو ته دغه حکم وکړو چې څومره هم خلک راځي بیا څه کله واپس ځي نو تاسو به ورته دا خبره کوئ چې دې کې کور کې څه عیب شته یا نشته صرف دغه به ورته وایي بس که عیب ورکې وموندلو بیا یې ماته راوړه خلک به راتلو ټول مخلوق ته خدای د دې ښار ته راغلو او بیا د دې کور ته راغلو ځکه څه بادشاه وي او بیا کور بربرول اخو یو بل قسم وي نو د دې خادمان کور مخته ودرولي چا څه هم ټکاله وخوړله خوراک یې وکړو بیا به دغه ودرولو او دا به ورته ویلو چې د دې کور کې څه عیب وکړو هر چا به ورته ویلو هېڅ څه عیب نشته بلکې ډېر بهترین اندازې کې دغه کور برابر شي نو خلک راتلو ته بسونه یې به ونه کولو خلک راتلو ته بسونه یې به ونه کولو هر چا په خولې باندې به دغه صرف یوه خبره وه چې د دې کور کې هېڅ څه قسم هم عیب نشته دې کې یو څو فقیران مخته ورغلو د دوی خادمانو ته هغه یې ودرولو مغو ته یې ویلو چې د دې کور کې تاسو څه عیب وموندلو هغه ورته ویلو چې یو نه دوه عیبونه ورکې د دې کور کې شته هو حیران پاتې شو فوراً بادشاه ته اطلاع وکړه چې بادشاه سلامت یا څو فقیران دي هغه وایي چې د دې کور کې دوه عیبونه شته بادشاه ویلو چې زه د یو عیب برداشت کولی نشم او دوی وایي چې دوه عیبونه ورکړي فوراً دغه خلک ماته حاضر کړه مجلس ته یې راوړه د کوم فقیرانو دغه مجلس ته یې حاضر کړو ورته وفرمیلو چې تاسو دا خبره کوئ چې د دې کور کې دوه عیبونه دي هغه ورته ویل بادشاه سلامت دوه عیبونه کوم دي راته وښیه هغه ورته وویل چې بادشاه سلامت اول عیب دا هغه دی چې دغه کور به ختمیږي ورانیږي کور پاتې کېږي نه یو ورځ به ورباندې رسي دغه کور به وران شي نو دا عیب دی ښه بل عیب کوم دی چې بادشاه سلامت دویم عیب دا هغه دی د دې مالک به د دې دنیا نه به څه مړېږي
دا هم عیب دغه دوه عیبونه د دې کور کې موجود دي. بیا ورته بادشاه ویلو، بادشاه هم ډېر هوښیار و، هغه ورته ویلو څه داسې کوم یې کور به وي دغه به هېڅکله هم ړنګېږي نه او ورانېږي به نه، او داسې کوم مالک به وي دغه به مړېږي نه. فقیران هم ډېر هوښیار وو، د بادشاه نه هم هوښیاران وو. هغه ورته وایي زه بادشاه سلامت شته داسې یو کور شته چې هغه به نه ختمیږي او نه به دغه مالک مړېږي، همیشه همیشه به. څه کوم یو دی؟ بادشاه سلامت هغه دی جنت. جنت داسې کور دی چې هغه به ټول عمر به وي، او بادشاه سلامت د دې مالک سکون دی هغه به هېڅکله هم مړ نه شي. بادشاه ته د دوی خبرې ډېره عجیبه ولګېدې. بیا ورته ویلو تاسو ما ته لږ نور نصیحت هم وکړئ. بیا ورته د آخرت متعلق خبرې شروع کړي دي، جهنم د عذاب نه یې وویرول. هغه بادشاه و هغه الله جل جلاله ته بیا شروع متوجه شو. نو زما عزتمند مسلمانانو د کیسې مطلب همدغه دی، سبق مونږ ته همدغه راکوي ځکه په دنیا کې ته څومره هم ښایسته نه ښایسته کور جوړ کړې ته به ورنه خامخا یوه ورځ دغه کور به بل چا ته پاتې کېږي، بیا به بل چا ته پاتې کېږي، یو ورځ به راشي دغه کور به هم وران شي. کوم څه 2 فوټه کوم ستا مستقبل کې کوم کور دی قبر مغه دپاره تیاري پکار دی. اصل کور مغه دی. افسوس دغه دی عزیزانو مسلمانانو، تاسو په خپلو ګریوانونو کې سوچ وکړئ هغه کور دپاره مونږ تیاري کړې دا که نه دي کړې. لکه څه کور خو د هر چا وله دی، مستقبل کې ما هم کور دی ستاسو هم کور دی، یو ورځ به د دې دنیا نه خامخا ځي. هغه د 2 فوټه سکون کور دی قبر مغه دپاره مونږ تیاري کړي دی که نه هغه دپاره تیاري کول پکار. مونږ څه په یوه ابدۍ جوړوو په دنیا کې، هغه دپاره بیا دوبۍ ته لاړ شو یا بار لاړ شو، 4-5 کاله مسلسل جدوجهد محنت وکړو، مزدورۍ وکړو، بیا کلي ته راشو، هغه کور بیا جوړ ځان وکړو، تکلیف ځان باندې تیر کو، خو هغه زیاده کور ابدۍ ځان ته جوړه کړو. ځمکه عزیزانو مسلمانانو دغه داسې ځای دی دینه څوک انکار هم نشي کولی، نو ورنه څوک تښتېدلی شي. مونږ ته پکار دی څه د دې کور د سکون مستقبل کې سکون مونږ کور دی هغه دپاره تیاري کول پکار. زما عزتمندو مسلمانانو دغه سکون دنیا ژوند دی، آخرت په مقابلې کې یو منټ هم نه. آخرت د سکون ژوند دی، مغه مقابلې کې یو ساعت هم نه. تاسو به وایئ دا څه هغه دغه دی چې کله انسان وفات شي دې باندې 3 دورونه خامخا راځي، یو عالم برزخ، یو عالم حشر، یو عالم جهنم یا جنت. کله چې انسان د دې دنیا نه لاړ شي دې باندې برزخي سکون ژوند دی غار باندې شروع شي. نو برزخي سکون ژوند دی آخرت په مقابلې کې د یو منټ هم نشي کولی. تاسو به څنګه هغه داسې آدم علیه السلام په زمانې کې یو کاس وفات شوی، هغه چې کله وفات شو نو د برزخي سکون ژوند دی هغه ورباندې شروع شو. نو اوس پرې تاسو حساب وکړئ په هزارو سلونه کلونه تیر شول، مغه روان دی د دنیا سکون ژوند دی 80 کاله 80 کاله مقابله کولی شي؟ هیڅ مقابله نشي کولی. دغه شان زمون سکون نیکونه دي، غور نیکونه دي، هغه وفات شوي دي. مغه څومره ټیم وشو، چا به 100 کاله شوي، چا به 80 کاله شوي، چا به 100 کاله شوي، چا به 200 کاله شوي، چا به 250 کاله شوي.
نو د دنیا څخه کوم ژوند دی اویا کاله یا اتیا کاله مقابله ورسره کولی شي نشي کولی نو عالم برزخ ژوند دغه دور هم روان دی د دې دور ته به هم موضوع دینه بعد بیا اول ژوند شروع کیږي عالم حشر صدقه به عالم برزخ ژوند نه به دا خلق راپسیږي حشر میدان ته بسیږي خپل حساب ور کتاب الله جل جلاله ته ورکوي او یو کالو کې شلو کالو کې دیرشو کالو کې ته په کوم عمر کې هم وفات شوی مغه حساب وته ته بیا ورکوي غته یې شي عالم حشر نو دغه قرآن کریم د دې تشریح کړی دا 50,000 کاله مغه مقدار دی هغه ورځ نو غسر دا دنیا ژوند مقابله کولی شي یو ملت هم مقابله سره نشي کولی ها کوم صحیح مؤمنین دي سوچا مؤمنین دي د دې دنیا نه ایمان ګټلې دي ایمان سره لاړ دي نیک اعمال برابرو هغه کوم حشر کوم ځای دی مغه داسې وخت ور باندې تیر شي لکه مازدیګر او ماسپښین کوم وخت داسې وخت ور باندې تیر شي حساب ور کتاب وشي دریم کوم ژوند مون باندې روان دی غا اخري مرحله دی غته ویل شي عالم جهنم یا عالم جنت یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته کله حساب ور کتاب خلاص شي فیصله به در باندې وشي یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي نو دغه انتها بالکل نشته هغه بیا عمري دایمي دي که په جهنم کې پریوته ایمان سره دی دنیا نه لاړې نو څو وخت پرې به ته جهنم کې وي کبه ایمان نه بغیر د دې دنیا نه لاړې به ټول عمر به ته جهنم کې انتهای بیا نشته دغه شان سه یو ځلې جنت ته ورناوته بس ټول عمر ته مع زید مغنه ته بیا راوتل نشته نو دغه درې کوم دورونه دي دغه انسان باندې روان مونږ ته پکار دی دغه مختصر غانډې ژوند اخرت په مقابله کې یو ملت هم نه ده دې لپاره تیاری کول پکار هغه کوم دورونه مونږ باندې روان دي لوی لوی تکلیفونه مونږ باندې روان دي هغه لپاره د دې دنیا کې الله جل جلاله موږ ته مقرر کړی د کوم مشران دي عمرونه ور باندې تیر شو 50 کال شپته کارونه تاسو تاسو وکي تاسو باندې دغه عمرونه څنګه تیر شو غابه درته وایي څه بچیا د سره باندې تیر شو لکه یو ورځ پاتې نه لګي زما عزتمند مسلمانانو یو خاص کر اخره وخت قیامت د علمونه به یو دا علامه هم ده سو وخت به زر زر تیریږي اوس کال میاشتې ته راغلی میاشت هفتې ته راغلی دا هفته ورځ ته راغلی دا جمعې څنګه زر زر راځي وخت زر زر تیریږي دې د وجه نه عزتمند مسلمانانو بهترین انسان عقلمند انسان هغه دی چې دغه وخت ځان دپاره قیمتي کړي دغه وخت کې کوم وخت د دې قدر وکړي ځان دپاره دغه غنیمت وګڼي هم په دې دنیا کې به هم کامیاب وي هغې دنیا کې به هم کامیاب وي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.